والله بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه تحقیق سرشت استاسو د پاره یو ښکارا نمونه او نخا فو زندګي د ابراهيم عليه السلام او داغه د پیروکارو کې اذ قالوا لقومهم هر کله چې وویل ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته ان براء منكم زخفیم او ناراض یم استاسونا ومما تعبدون من دون الله فوجد دی چې تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه د بوتانو کفرنا بكم اوزت انکار کوم وبدا بیننا وبینکم العداوه والبغضاء او ښکارا شوي دي زما او ستاسو ترمنځ بغض او حسد ابدا د همیشه نه حتی تؤمنوا بالله وحده او تر اغیب ای چې تاسو په یو الله یقین نه کړی الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما سوا د دې یوې خبرینا چې ویلو ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته چې ستا د پاره به بخنه غواړم وما املك لك من الله من شيء او اگر چې زه د الله پاک په قدرت کې اختیار نه لرم ربنا اے رب زمنگا علیک توکلنا پتا مو اعتماد کړی دی و الیک انبنا تا ته توجه کو و الیک المصیر او تا ته مو تک دی ربنا اے رب زما لا تجعلنا مگر زما فتنه للذین کفروا ازمیخ د پاره د کافرانو واغفر لنا ربنا ما تبخنه کی اے رب زما انك انت العزيز الحكيم بشكا تزور وري او حكمت والے لقد كان بكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر او په تحقیق سره تاسو د پاره خپل نمونه شته د پاره د هغه چا چې هغه یقین ساتي په الله او پر ورځ د آخرت ومن يتولى او چا چې نافرمانی وکړه فإن الله بشك الله هو العلي الحميد ابي پرواد او ثنا ولویل شویدا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده کی دي شي ډیر زرو ګرځي الله پاک په ما بین تاسو او د هغه کسانو کې چې تاسو سره دښمنی د دوستی والله قدیر الله پاک قدرت لرونکی دی والله غفور رحیم الله بخون کی اور رحم کون کی دی لا ينهاكم الذين عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الله پاک تاسو د دوستین نه منی کوي د هغه کسانو سره چې تاسو سره جنگ نه کوي تاسو په دین کې ولم يخرجوكم من دياركم تاسو یې د کورونو نه هم نه ایسته ان تبروهم وتقسطوا اليهم دا شنیکه وسره وکي او انصاف فکیو کې ان الله بشک الله يحب المقسطين من کوي د انصاف پسند سره الله پاک فاستغینا چې واضح کلام وکړو د کافر او د مسلمان په باره کې او د هغه کافر سره د دوستۍ پالنې په باره کې چې هغه د مسلمان خپي وي د مسلمان خلاف دی د مسلمان د اصول او د قانون خلاف دی الله په هغې کې یو لکیر راښکو چې هغې سره به دوستي نه کوي که په پټۍ او که په ښکارۍ هغې سره به تعلق نه ساتي هغې ته به خپل راز نه ښکاره کوي او د مسلمان په مقابله کې به د هغې حمایت نه کوي او الله پاک د هغې نه پس مونږ ته د ابراهیم علیهم السلام یو اټل کردار بیان کو چې تاسو وګورئ کنه چې که تاسو وایې چې بای دا دشمن چې دی دا مخالف چې دی دا زما رشتہ دار دی دا زما رور دی دا زما پلار دی دا زما دوست دی نو ابراهیم علیه السلام ته وګورئ چې هغه د الله د پاره څه کړي قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه تاسو د پاره یو ښکارا نخه او یو ښکارا نمونه د ایمان پرته د ابراهیم علیه السلام په زندګۍ کې او د هغه د پیروکارو په زندګۍ کې او هغه سوا اذ قالوا لقومهم کله چې ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ووی انا براء منکم زستا سنا خفیم او د خفګان وجه می سره ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم تاسو ما سیوا د الله نه چې چا عبادت کوي عزت انکار کوم پدې د نه خفیم
په دې مې تاسو سره نه لګي. یعنې زما ستاسو ترمنځ خفګان د دنیا په مقصد نه دی، د آخرت په باره کې دی چې هغه د الله پاک ذات دی. وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا. او دا خبره یو داسې خبره ده زما ستاسو دا مخالفت او دشمنی چې دا د الله پاک د وحدانیت په باره کې ده چې دا به د همیش د پاري زما او ستاسو ترمنځ به د زړه خیرې دا صفا نشي تر څو پورې حتی تؤمنو بالله وحده، تر څوم چې په یو الله ایمان نه دی راوړی. الله وایي د ابراهیم علیه السلام غونده کې سوچه مسلمان مخوریز اډوبل ونه چې هغه خپل قوم له تبه وشلوله چې زما ستاسو ترمنځ سمجوتې نه کېږي، زما ستاسو ترمنځ روغې نه کېږي تر هغې پورې چې زما دین ته نه یې راوړېدلی. دا خو سوال نه پیدا کېږي چې زه ستاسو دین قبول کړم، خو چې تاسو زما دین ته نه یې راوړېدلی. الا قول ابراهیم لابیه. خو یوه خبره چې ابراهیم علیه السلام هغه وخت کې کړې وه د پلار خپل چې لاستغفرن لکه چې زه به ستا دپاره بخښنه غواړم. او په دې کې یو ښکلې نکته لګولې ده امام نصفي سے په تفسیر مدارک کی فی حیاتی تر څو چې ته ژوندی زه به ستا دپاره بخښنه غواړم تر څو چې ته ژوندی. ځکه چې ته ژوندی نو کیدی شي الله دله توفیق د ایمان درکړي او چې کله مړ شو کیسه ختمه شوه. نو د کافر دپاره چې تر څو کافر ژوندی دی ته د هغه دپاره بخښنه غوښتی شي چې خدای پاک د نیکۍ لار ورته وښیي، خدای پاک د نیکۍ هدایت ورته وکړي. خو چې مړ شو بس کیسه ختمه شوه. ځکه چې الله وایي ځان سره یې شرک وړو بس بیا د بخانه د شرک سره بخانه نشته. الله پاک وایي هر یو ګناه بخم، خو ان الشرک لظلم عظیم. دا شرک چې دی دا یو ډېر لوی جرم دی. دا انسان نه بالکل حیوان جوړ شي، زناور ته جوړ شي چې خپل مالک نه پیژني. الله وایي دا نه منم. باقي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي که د یو انسان دومره ګناهونه چې د ځمکې نه والې تر اسمانه پورې په هغې کې ځای نه چې زه د اخلاص باندې توبه وباسي او زه غواړم ویې بخمه خو شرک نه بخم. نو الله پاک وایي د خپل پلار سره دا وعده کړې وه چې تر څو ژوندی د هدایت سوال بدله کومه. او دا د ته مو وایم چې وما املک لک من الله من شی. د الله په فیصلو کې زه تبدیلي نشم راوستی. الله ستا په باره کې څه خبره کوي، الله ستا په باره کې څه مقرر کړې ده په دغې کې مې اختیار نشته، په ځان باندې مې وستی دعا بدله غواړم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اے رب زما پتا مې اعتماد دی، ربا تا ته مې توجه ده او تا ته مې درتګ دی. ربنا اے رب زمونږ لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. ما د امتحان ذریعه مه جوړی دپاره د کافرانو. او پیغمبر علیهم الصلاة والسلام به صحابو ته وي دوه دعاګانې همیشه په خپلو دعاګانو کې شاملې کړي. یو دا چې خدای پاکه د خپلو امتحاناتو نه مې وساتي، ما د امتحان دپاره مه منتخب کې، زه ګوره ډېر کمزور یم، ستا امتحان ته د ټینګې نه یم. او بل خدای پاکه انجام مې بالخیر کړي، د ایمان سره مې د دنیا نه اوچت کړي، په بې ایمانو کې مې شامل نه کړي. نو دا د همیشه دپاره په خپل دعا کې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي دا حصه ساتئ. نو ابراهیم علیه السلام هم دا دعا کړی چې خدای پاکه د کافرانو دپاره مې ګوره امتحان جوړ نه کړي، ستا امتحانات ډېر ګران دي. انک انت العزیز الحکیم. ته زورور او حکمت والے. لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة. د ابراهیم علیه السلام په دې زندګۍ کې ستاسو دپاره ښکاره نمونه شته. خو لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. چې څوک الله والي، چې څوک الله والی، څوک الله پیژني، څوک د الله په دین چلیږي، چې د چا امید وي الله سره د ملاقات او د آخرت، نو هغه د ابراهیم علیه السلام د زندګۍ نه ډېرې فایدې اخیستې شي چې د ابراهیم علیه السلام زندګي ټوله د امتحاناتو نه ډکه وه. ومن یتوله. او چا چې ترې نه انکار وکړو، چا چې دا خپله نه کړه، فإن الله هو العلي الحمید. هغه الله بې پروا دی او ستایلی شوی دی، چاته ضرورت نشته. عسى الله ای مؤمنانو کیدی شي ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. چې په هغه کسانو کې چې ستاسو د هغوی ترمنځ هغه بغض او طرفګني ده، دشمني ده، الله مینه جوړه کړي. کیدی شي مستقبل کې تاسو یو بل ته ډېر نږدې شئ. والله قدیر. الله پې قدرت لري. والله غفور رحیم. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. دا اشاره څه طرف ته وه؟ دا دې طرف ته وه چې دین اسلام د امن یو دین دی، دهشتګرد دین نه دی، د امن دین دی. الله پاک تا ته وایي څوک چې تا سره دشمني ساتي هغه سره دشمني وساته. لا ینهاکم الذین عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین.
الله نه منع کوي تاسو لره د دوستۍ نه د هغه خلکو سره چې تاسو سره په دین کې جګړې نه کوي، بس خپل دین سره یې کار دی، ستاسو په دین کې ګوتې نه وي، ستاسو مخالفت نه کوي، تاسو ته تکلیف نه رسي، نو خیر دی. دنیایي لحاظ سره تاسو هغوی سره تعلق ساتلی شئ. ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم، تاسو د کورونو نه هم نه وباسي، نو هیڅ قسم مسله نشته تاسو ته چې تاسو هغوی سره نیکي وکړئ او تاسو په هغوی کې انصاف وکړئ. نیکی دا اخلاقی چیز دی او انصاف قانونی چیز دی، نو قانونا ورسره هم انصاف وکړئ. ستاسو په ملک کې چې اوسي نو ښه خیال یې ساتئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې ورځ په بازار کې روانو، یو یهودي و بوډا و، سوال یې کو. عمر رضی الله تعالی عنه ته لاس ونیسو. عمر رضی الله تعالی عنه چې ورته داسې وکتو، لاس یې ورښکته کړ. ورته ویې چې کله ځوان وي په مټو کې دې زور و نو موږ له به دې ټیکس راکوو، نو ولې موږ اوس دومره غیرت بیلو چې ستا په مټو کې زور نشته او موږ تعالی خیر درکو. بیت المال ته ځان سره بوتو او هغه ته یې دله وظیفه مقرر کړي. د بیت المال چې کوم مشر و وی دې یهودي له وظیفه مقرر کړي، وی دې موږ له ټیکس راکړی دی، تر اوسه پورې دې ګټلې ده او موږ د ټیکس په ذریعه باندې د دې نه بیت المال کې شامله کړې ده. دته اوس دا حیثیت حاصل دی چې دیم د مسلمان چې کوم دی نو عمره حقوق لري، دته به د باقاعده د بیت المال نه اوس تنخواه میلاوي. د دین اسلام داسې د امن دین دی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په دې وجه باندې تاسو دې سره نیکي کولی شئ. دې ته چې کوم دی نو دنیایي نیکي وایي او قانوني حیثیت یې څه شو چې د په وخت باندې چې کوم دی چې تر څو یې ګټلی شوه د ټیکس ورکړو، اوس په اسلامي حکومت پړ دی چې دله وظیفه ورکړي. ان الله بشک الله یحب المقسطین، هغه انصاف پسند خلق خوښوي. څوک چې انصاف کوي نو انصاف عام دی، انصاف په دین کې نه دی، انصاف په انسانیت کې دی. بسم الله الرحمن الرحیم.